بسم الله الرحمن الرحیم لا يسأل عما يفعل تپوس نشي څوک کولی د الله نه چې څه هغه کوي وهم يسألون او هغه به تپوس کوي د خپلو احکاماتو ام اتخذوا من دونه آلهه ای دی ما سوا د الله نه نور ذمواران نیسلی دي قل حضور ورته ووایه هاتو برهانکم روڑے پیس ثبوت سدلیل هازا ذکر من معیا ما سره خود الله د یووالی ثبوت شته چې قرآن دی وذکر من قبلی او زمان مخی انبیاء سره هم خپل کتابونو بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي بی عقل دی الحق دی د حق نه فهم معرضون نافرمانی کوونکي دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه او حضور ندر اغلستان مخی یو پیغمبر هم بوته وحی کولا انه د دې خبرې چې بېشکه لا اله الا انا نشتر بل اله زیما فاعبدون نو زما عبادت وکې وقالو ویدا مشرکان اتخذ الرحمن ولدا د الله اولاد دی سبحانه الله لرفاگیر د اولادنا بل عباد مکرمون بلکې د دې چې پچا شک ته اخو د الله غلامان دي عزت ورکړی شوی چې فرشتي دي لا يسبقونه بالقول چې د الله د حکم نه نمخ کیږي وهم بامره يعملون بلکې د الله په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک عالم دی د دغه فرشتو په تیر شوي او پراتلون کې اعمال باندې ولا يشفعون او دی شپارس نکی د چا الا لمن ارتضى خود هاغه چا کوي چې الله ته رضا شي وهم من حشيته مشفقون او دی د الله د یری نه یریږي ومن يقل منهم اني اله من دونه او کچری په دغه مخلوق کې یا د الله په خاصانو بندګانو کې څوک وایي چې بل اله شته د الله نه سوا فذلك نجزيه جهنم دا غیبم زیوري کذالک نجزی الظالمین دغه الله پاک سزا مقرر کړی د ظالمانو د پاره الله پاک پدې کې د خپل توحید ذکر کوي د الله پاک د خپل وحدانیت ذکر کوي او مخکې منګه عقلی دلیل ام اتخذوا آلهة من الارض وهم ينشرون کې ذکر کو عقلی دلیل داو چې الله پاک وی دی وګوري کنه د الله نه ما سیوا داسې څوک شته چې هغه پس مګه باندې خپل حکم وچلی عقلی دلیل هغې ته وایي چې هغه موږ په ثبوت باندې پیژنو خو هغه موږ مسخ کولی نشو هغې له موږ ګوتې نشو ووړی او دا اوس چې کوم الله وی الله نقلی دلیل بیانوي نقلی دی ته وایي چې موږ په ثبوت کې څوک ورکولی شو الله پاک وایي د دې څه خیال دی چې ګنې د دې نه به تپوس ونه کړي شي الله وایي صرف یو ذات دی چې هغه زیمه چې لا یسأل عما یفعلو د الله نه تپوس نشي کولی څوک دا هغه د کار چې دا الله ولې داسې وکړو دا خو زما عقل نالي زما د عقل خلاف دی نه الله پاک وایي زه فیدا کوونکی به او زه حکم او نظام چلوونکی ما زه چې څه کوم نو زه په هغې باندې ښه پوهېږم د الله نه څوک تپوس کوونکي نشته ځکه چې الله بل ته د انصاف وایي نو هغې خپله بې انصافي نشته وهم یسألون او دغه الله به د هر چا نه تپوس کوي دغه الله به د هر بندنه د هر ذی روح نه چې هغه مکلف دی د الله د احکاماتو د هغه نه به تپوس کوي او تپوس به ترې نه د څه کوي تپوس به ترې د هغه د دین په باره کې کوي چې ما تا ته دا دین در لېږلی او دا دین تا زده کړی دی دا دین تا چا ته رسولی دی او د دین د ټولو نه لوی مسله او د دین د ټولو نه لوی رواني چې کېږي نو هغه په دین باندې د پوهه خلکو نه کېږي چې هغې ته موږ تاسو علما وایو اکثر مسله هغه د علماو نه روانېږي ولې علما په یو قسم نه دي علما هغې ته په دوه قسمه دي غټ غټ یو ته چې کوم دی نو هغه علماء صالحه وي او بل ته علماء سو وي یو ته نیکان عالمان وي او یو ته ناکاره عالمان وي هغه ناکاره عالمان څوک دي هغه خلک دی چې هغې صرف او صرف خپله دنیا غوره کړې ده
هغوی صرف د دنیا دپاره سوچ کوي، هغوی دین په ځای باندې پرېښی دی. یعنی مقصد دا دی، مختصره خبر دا ده چې د هغوی په دین باندې عمل نشته. او پیغمبر علیهم السلام وایي د ټولو نه لویه سزا به په قیامت په ورځ باندې هغه د هغه عالمي چې هغه بل ته خو ښودنه کړې ده خو په خپله پې عمل نه دی کړی، هغه په خپله باندې په ځان باندې هغه نه دی افلایي کړی او بل ته ویلی دي. یعنی مثلا موږ به یو مثال ورکو چې پخوا زمانه کې یو بادشاه و. د بادشاهانو یو طریقه داره چې د دې اکثر فضولي څیزونو سره ډېره مینې وي. د هغه یو سپي سره ډېره مینه وه، بس هغه سپی به یې ځان سره هر ځای کې ګرځو. لکه زموږ د پښتنو خبره وي حج له به یې بوتو، هغه سپی یې مړ شو. نو چې مړ شو نو هغه وله باقاعده ته ورباندې قبر وکنستو او جنازه یې وله وکړه. بیا چې کوم قاضي صاحب ورسره و نو دا قاضي صاحب نه تپوس وکړو چې قاضي صاحب ما خو دا چلو کو، زمونږ د ټولو خلکو یو دا طریقه ده چې مونږ یو کار وکړو نو پس د هغې نه بیا لټو چې دا په دین کې جایز دی او که نه دی. نو چې کله یې وي جنازه یې پرې وکړه ښخې کو، نو وی چې قاضي صاحب ما خو دا چلو کو خو دا جایز دی او که نه. بیا هغه ورته چې دا خو تا سره ناروا وکړو، قاضي صاحب چې کوم و او ورته دا خو تا سره ناروا وکړه. او ورته ښه بس خپل جلاد له اواز ورکوي، ښه ګوره زما د سپي ده سره مې دومره قدر نشته، ویل اول نه خو دې لرې کې. هغه ورته وایي چې دا کوم سپی و؟ هغه ورته وایي دا زما هغه سپی و چې ما سره بهر وخت یې وکنه. هغه ورته وایي نو داسې به دې راته ویلي وکنه ستا سره خو بلا سپي دي، ما ته خو دا پته نه وه چې تا سره ګرځي هغه سپی دی. دا خو د اصحاب کهف و چې کوم سپی و دا خو د هغې د نسل نه دی، دی خو خاص دی، دا خو د اصحاب کهف د سپو د نسل نه دی. په ده باندې جنازه هم جایزه ده او په ده باندې قبر هم جایز دی او ده پسې 3 ورځې دوام جایزه ده. نو د داسې علماو د لاسه چې هغوی په خپله باندې بیا د خپل مفادو دپاره مسلې جوړوي، نو د هغوی د لاسه هغه دین روان دی، د هغوی د لاسه دین خراب دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام زما په نیز باندې بندګان یو شان دي، د هغوی عمل ما ته قابل قبول دی. زه به د هر یو کس نه د هغه د عمل په باره کې تپوس کوم چې په ستا څه ذمهواری وي، تا خپلې ذمهواری څنګه ترسره کړي دي. الله وایي ام اتخذوا من دونه الهه، دې خلکو د الله نه ما سوا ذمهواران ګټلي دي چې هغوی د هغه ذمهواری دي تمه کوي چې کوم د الله کار دی. قل حضور ورته وایي هاتوا برهانکم، څه ثبوت خو پرې راوړئ. دا چې ما تاسو ته وایي چې نقلي دلیل دی، څه ثبوت څه کار یې خو راته وښایې که نه چې دغه ذمهوارانو څه کړي دي. که دغه انسانان دي، که پیریان دي، که فرشتي دي، که پیران دي، که هر څه څیزونه دي، که بوتان دي، څه ته یو کار یې خو راته وښایې که نه. ځکه ولې راته وښایې هذا ذکر من معیه، ما سره په خپل رب باندې د هغه په وحدانیت باندې ذکر من معیه ثبوت موجود دی. ما سره خو کتاب شته، ما سره قرآن موجود دی چې قرآن ټول زما د رب د یووالي ثبوت دی. وذکر من قبلی، او زمانه مخکې انبیاء سره هم خپل ثبوتونه موجودو، کتابونه ورسره موجودو چې دا الله یو دی، واحد لا شریک دی. تاسو پرې څه ثبوت راوړئ که نه. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې اکثر د دې نه پوهېږي نه، صرف ضد عناد او انا په مخه کړي دي. الحق فهم معرضون، د حق نه مخ اړوي. الله پاک وایي دلته کې دې نه دي د انا مسله جوړه کړې ده او دوی ته ځان په دې باندې بد ښکاري چې دوی وایي موږ د پلار نیکه دین پرېږدو. د پیغمبر علیهم السلام چې کله مدني زندگی شروع شوه او جهاد شروع شو، نو یو پیرا صحابه و سمامه بن اسال چې بیا وروستو هغه ایمان راوړو، سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنه په قیدیانو کې راوست، کافرو د مکې نه قیدیان ونیسل، مدینې ته یې راوسته، پکې دی پکې ومو. پیغمبر علیهم السلام ورته وی تړئ، وی تړ. پیغمبر علیهم السلام ورته وی ایمان راوړئ، 3 خبرې ورته کوم، په دې 3 خبرو کې به یو کار کې ایمان راوړئ، که قتل ته غاړه ږدي او که نه فدیه ورکړي. هغه ته پیغمبر علیهم السلام ایمان خو بالکل نه راوړم، که قتلې مې نو قبیله مې ښه درانه ده، بدل نه والي، هېڅ پروا مې په ځان نشته، او که پیسې هلې
قبیله مې ښه مالداره ده بلا پیسې به درله درکړي خو یو خبره به درته څلورمه زه وکړم که چېرې ازاد دې کړم نو عمر له به د شکر ګزار یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بس پرېږدې تړلې پرېږدې 3 ورځې دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه تپوسونه به کول ایمان راوړي اب ورته بلکل نه راوړم که قتلې مې قبیله به مې بدل والي که پیسې یالې ښه ډېرې پیسې دي را سره او که چېرې ازاد دې کړم عمر له به د شکر ګزار یم چې کله په 3 ورځ دا ووایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یې پرېنځئ پرېږدئ بس صحابو خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پتنګانو بس هغې اړو دویمه خبره ونه کړه چې دی خو تا ته سختې سختې خبرې دي او تا له غوسه درولي دی یو قیدي دی او یو قیدي دا وایي دا چل به وکړم او دا چل به وکړم او دا چل به وکړم هلکه ته پروت په کوم حالت کې دا خو غوسه راوستل دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه یو وخت کې د دین داسې یو کار چې هغې دین ته پې فایده رسېده هغې نه دی مس کړی او بیا د هغې عمره حلم او د هغې عمره صبر او برداشت خو بل چا کې کېدی نه شو بس هغه لاړو یو ساعت پس واپس راغی وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما غسل کړی دی ځان مې تیار کړی دی کلمه راته ووایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته اول نه کلمه ووایي بیا یې ورته وی وجه سره ورته یې وی که چېرې زه ستا په خبره باندې مې ایمان راوړه نو ما له به خلکو پیغور راکوو چې دی د مرګ نه ویرېد په دې وجه مې ایمان نه راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی که ته ما ستا د قتل فیصله کړې وي وی دا به مې قسمت کې لیکلې وه خو چې معاف دې کړم نو وی ستا په ما باندې ښه پوره کنټرول زه راته تړلی وم او تا زه معاف کړم نو ستا غونته کې ښکلې اخلاق والا بنده راته بل معلوم نه شي نو ما وایي چې اخلاق یې دومره ښکلي دي دی به څنګه دروغ وایي دا دې رښتیا وي چې لړم مکې ته واپس لړو خلکو ورته وی د پلار نیکه دین دې پرېښودو دې خبرې پسې راتلم چې انسان الله پاک وایي دې ته نه د ضد او د الحق به هم معرضون دې د حق نه مخړئ هغه ورته وی د پلار نیکه دین مې غلط و ځکه مې پرېښودو او د هغه انسان دپاره مې پرېښودو چې د هغه نه چې کله زه مشرک وم د هغه نه زیات ناکاره بنده ماته بل نه ښکارېدو او د هغه د ښار نه زیات ناکاره ښار ماته بل نه ښکارېدو او چې کله مې ایمان راوړو سترګې مې وغړېدې نو اوس د هغه نه زیات محبوب ماته بل څوک نشته او د هغه د وطن نه راته زیات ښکلی بل څوک نشته او ځه چې تاسو ماله پیغور راکوئ تاسو زما نه پس د دې نه دا نه وویني نو په مکه باندې پابندي ولګوله د خپلې قبیلې دانې پې هم بندې کړئ او د مدینې او د مکې په سرحد باندې ورته چوکۍ جوړه کړه نو چې قافلې به راتلې هغه به یې لوټلې مسلمانانو له به یې رالېږلې هغوی تنګ شو مکې واله تنګ شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې رال پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سخته دشمني وه راله سوال مینت یې ورته شروع کړو وی حضور بچي مو مري که نور څه نه نو ستا د وطن خلک خو وي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی سماما بس آزاد که ورته پرېږده بس تا م وطن والي زما م وطن والي نو سمامه یا هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ایمان نه راوړم یا هغه شو چې په هغه خپلو خلکو باندې هر څه بند کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې خپو کې کېښودو الله به ګوي حضور دې ته ښه پته ده چې دا حق دی خو دې هغه خپل ضد پښتو اغوستي دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون حضور ستانه مخکې چې موږ څومره انبیا هم رالیږلي دي هغې ته هم صرف د دې خبرې وحی کړې ده چې ګورې الله یو دی الله سره ګورې شراکتدار نشته بس زما عبادت وکړې وقالو بیا هم دي وی اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون دي وی د الله اولاد دي یعنې فرشتې الله له اولاد ثابتوي الله پاک وی الله لره د اولاد نه پاکي ده د اولاد غیب دی اولاد څنګه غیب دی دا مجبوري ده ضرورت ده د انسان چې د په کار راشي او د نسل باقي پاتې شي د څوک نه موالي او الله ته د دې ضرورتونه نشته بل عباد مکرمون بلکې د الله غلامان دي عباد ویلی شي دا د عبد جمع ده هغه د الله غلامان دي غلام څه ته ویلی شي چې هغه ستا د حکم نه بغیر هېڅ نشي کولی خو الله وله شرافت ورکړی دی لا یسبقونه بالقول
هغه د الله د حکم خلاف نه کوي وهم بامره يعملون بلکې د الله په حکم باندې پورا امپلیمنټیشن کوي د الله پاک په حکم باندې پورا عملداری کوي پورا هغه په خلکو باندې نافذ کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله د اغي د تیر شوی او د روان عمل نه خبر دی چې دی سکړي دي او دی به آینده لپاره کوي څه داسې یو ذات دی الله ولا يشفعون او اغي د دې دوره تابعدارۍ نه به وجود د چا شفارس نه کوي ولی الا لمن ارتضى هغه څوک چې تر څو ته الله راضي شوي ني نو چې تر څو ته الله نی راضي شوي تر هغې پورې هغې الله پاک ته شفارس د هغه نه کوي چې خدای پاک ته دې وبخې خدای پاک ته په ده باندې رحم وکړي الله پاک وایي وهم من خشیته مشفقون بلکې هغې بیا هم د الله پاک د یرې نه یریږي د یرې نه یریږي څنګه د الله د سزاګانو نه د الله د عذابونو نه چې الله دومره قدرت والا طاقت والا ذات دی او بې پروا دی هغه په چا باندې سکار نشته الله وی ومن یقل منهم انی اله من دونه او په دغه پاک مخلوق کې په دغه دومره تابعدار مخلوق کې هم که څوک داسې پیدا شي چې هغه وایي انی اله من دونه زه خدای ما سوا د الله نه الله وی فذلک نجزیه جهنم زما نازولی نشته د هغې دپاره هم زه جهنم دی چې تر څو تابعدار دي زما نازولی دی هر یو کس نازولی دی او چې تابعدار نه دی نو ما په چا کې په مخلوق کې ما نازولی نه دي نیسلي مخلوق ټول یو شان دی د عمل په وجه باندې پکې اوچ نیچ راغلی دی الله وایي دغه مخلوق چې دی بیا نجزیه جهنم د هغې ځای هم دوزخ دی یعنی الله پاک وایي د چا خټه پاکه نشته خټه به پخپله پاکوي کذلک نجزی الظالمین هم دکه رنګې الله پاک سزا او جزا ورکوي ظالمانو ته سزا ولا د څه ورکوي د عمل ورکوي او جزا ولا د څه ورکوي د عقیدې ورکوي چې د دې غلطه عقیده وه نو د غلطې عقیدې الله پاک سره څنګه بدل دی هغه ټولو ته ښکاره کړي بسم الله الرحمن الرحیم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا الله نه څوک تپوس نشي کولی الله به د هر چا نه تپوس کوي ام اتخذوا من دونه آلهه دی ما سوا د الله نه خدایان جوړوي قل حضور ورته ووایه هاتوا برهانکم ثبوت راوړئ هذا ذکر من معي و ذکر من قبل ما سره خو ثبوت شته چې قرآن دی او مخکنو انبیاو سره هم خپل کتابونه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې نه پوهېږي نه الحق په حق باندې هم په هم معرضون دی اعراض کوونکي دي نه منونکي دي نافرماني کوونکي دي وما ارسلنا من قبلک من رسول حضور ستانه مخکې موږ یو پیغمبر هم نه دی رالیږلی الا نوحي الیه هو موږ به ورته وحي کوله انه چې بېشکه لا اله الا انا بل خدای نشته خو زه یم فاعبدون زما عبادتو کې وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه دی وی د الله اولاد شته الله لره پاکی ده بل عباد مکرمون بلکې دی چې څوک یادوي دا د الله نیکان بندگان دي لا يسبقونه بالقول د الله د حکم خلاف نه کوي وهم بامره يعملون بلکې د الله په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله د دې د تیر شوي او را روان عمل نه خبر دی ولا يشفعون د خپل ځانه د چا شفارس هم نه کوي الا لمن ارتضى مگر څوک چې د الله خوښه شي د هغه شفارس کوي وهم من خشیته مشفقون او د الله نه یریدونکي دي ومن یقل منهم انی اله من دونه او که په دغه خاصو بندګانو کې هم څوک وایي چې زه خدای یم ما سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم د هغه دپاره هم د سزا ځای دوزخ دی کذلک نجزی الظالمین هم دغه رنګې به سزا ورکوو موږ ظالمانو ته